الحق ويهدي إلى الحق وإذا قيل له الحق لم يغضب وما قال الحق دا سره بوتزي ما هو يا جبريل أن تسمى حدا لشان مخلوقنا قال نعم رجلا واحدا يونس مرتبا قلت من ذاك الواحد قال عمر بن الخطاب إذا خبر ركن الشهيد عمر شحقتنا عمر فاروق فخرني وشغلا وخر مغشيا عليه إلى الغد من تلك الساعة سبا ترتغتين بوشبروتو سبا ترتغتين بوشبروتو ندا دفاحتنا جلال مسئلة لجلا حال نتقابج أبو محمد الجزري حدثني عبد الله بن حسن أن عمر بن الخطاب لم يسحق من أخيه بعد ذلك حتى فارق الدنيا. نبي حديث رجل أمالي فتك بلن لمنزله. بعد سنن قرآن بياقين أتمجل قدم صفحة. راجعي بشريكو إن دالمر صحابة حالات شفا بلتر رجالي حضرت جعفر حضرت زید دیو صحابہ جذب دے وجد دے نمستے نلاکار شوئی سبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کا فرمایا اطاقونا مولانا فحجلان اگر حجلوکا دیو جعفر سے تان تاسفرون دیکھوکن وخلقن وقلوکن فریدو جعفر قرآن کے زمان پشانی فحجلا اگر حجلوکا وراء حجر زيد رد حجر زيد نعم ثم قال زيد سمعني وانا منك تلك فرمائي ما تيجا خبرو كت زمانه دستانه فحجلت ما حجلت وراء حجر جعفر رد حجر جعفرنا قلت حجر معناه ما بحقيقة كي فمن كبرار بحقيقة سمجل بكوش فيشتما خطاب لغي بعض من رخص في الرقص إذا لم يكن في تكسر وتخلصا شاكي رقص جواز ورکړل کله چې پدې کې تکسر او تخلص نه وي دا اجراګانو هم مثل کېدل او پدې کې مات کېدل نه وي صرف دوران وي دې ته چې یو دی دا نو څه شی دی دلته دا دی دا حدیث دې پېښ کړی او په هغه صح دلالة على جواز الحجر او حجر شاطوي أن يرفع رجلنا إلى ركبتك ويقبض على الأخرى أو تبرك من الفرح نخش علينا ركبتك وطريقا نتوكله سيدنا رحمة الله عليه حاجة المعنى فتوان كي إذا ركبتك ولكل شيء فريقون دبان لا تتاوشي بيتا حاجة كله قال يسوي دين توقع جنبه كرم سلسلم ناس الوزير كم تسكرية تقولوني أو يادت داري أولا فجأة حال كده چیزیں خوشحالی کی حضرت جعفر رہے اگر وراء حجر زید دادا شاہ تاغا لگیا دیتاوی اگر احناس مدر چه حضرت یادی سے مبارک خوشحالی کی رہے اگر شاہ تفاترو فحجر تو وراء داغی افاترو ما حجرو بلی کسان نبی اسلام فرمت کیا تقولونی فیوشتا کری داغیا تاوی اور من آنے اس کو بحوالہ سید رحمت اللہ علیہ هذا اصل لرأس الصوفية في مجالس الذكر ومجلس الذكر کی صوفیہ درقت دفار داس عظیم دے داس عظیم دے چې نبی اسلام منع نه وکړي دا خوشاله نه حال دی تراوی چې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم او مولا وي هغه ماته چې کوم دي دا الفاظ استعمال اصبحت قلبي وقلبي یا انت مني وانا منك دا ټول عجیب صفات دي نو خوشاله نه حال تراوی دارنگی تفسیر بری منصور سوالنسم الیوسل آتت درشم صفحہ حسنی بصر رحمت اللہ علیہ فرمائی کان شاہ ناج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملازم المسجد عمر فاروق زمانہ کے یوزوان میں چھ مسجد سر ملازم و در عبادت سر بس مسجد کی ہمیشہ عبادت کرو فعاشقت جاریتن یو جاریت یا شفشوا فاقتلون في خلوتني دار الجارية غالة إزوان تفضان تدين کی فکلمت ہو قبر وسروکلی
فحدث نفسه بذلك على رسول تعالى بكري جالسي كري رضان سره خبر وکړي فشهد قتني وشهد والا نغش برالا فجاء عمل لابيتي يوخري تعالى ذكر تيولا فلما فاق جرابدار شو وإذا عم يترك مالا شو من قالوا تستوى فقره من السلام سلام القوى أول تقوى ما جزاه الخاف مقام ربي سنجد هذا رجاء ربنا يريد ورجاء قريبي فريلا من قالوا تستوى بالتفكر كشاهد الفتى شهقة أخرى يظلم تدولا فما تنجل هذا من وقاشا فوقف لعمر بن فاروق سرا يرتبط إلى وتفرمي لك جنتان فالحديث نوري لشديد تفكر دي وقتي وعن فاروق سرا يلد خبر مكرم مراد خبر سيد الله أو خبر سأواز لك جنتان بيد خبرنا آواز الصلاة شمر فاروق ماتا جنتنا ملوشو خبرنا آواز الصلاة ماتا جنتنا ملوشو مدار غلبين خشيت لنا سرابي كم ردود في محكمة ثلاثة ذكر حمل فتكالف وتصنع بعضي داري شوف الإيمان بين جلسة وبالله صفحة کی نصاب کرام غير ذنور خواص خاشعين وحالات ذكر گئی محمد بن سلمان کو دخل بالبصرة فقلت لرجل كنت أعرف دلني على عقالكما بصرة القسم في جنة ومعروف تاتك عابدون كنت أروها فأدخلني على رجل عليه لباس الشعر طويل السم يوسف ایک لمحہ اور خاموش ہو لہر فورات اور راحت چاہتے سر نہ کھلتے ہو اگر ایسا کبھی قتل تو شروع سے ماں خبری کروی ماں پر ہی خبری نہ کروی محمد بن سلمان کو فقارت کرنے آئیں گی ماتا دی مرگل والناول ابن عجوز حلقتی جنتدی وقتی قرئی القرده آجر غد عابد دی غیب نظری قال فدخل قلتا محدثین دی قلدی عباد سرنات کی کئی فکیلی لفارا قال فدخلنا علی فقارت العجوز نجیبونی ولی قرئی لا تذکر لی ابن شیء من الجنة ولا نار زمان میں ملاقات تغارے فقور جنت و جہنم و تمایا دوائی کسی بلدہ نہ کروئی فتبصلوا قيام جنتيات قيام جهنميات ترى تمر غيري تبصلوا عليها فليس لغيره كل نشتا محمد بن سلمان فرمائے فلما دخلنا عليه ممكن نور فزال من اللباس مسلم على الساحل مغجى ميوا منكسر أصدر طويل الدم فله فيوجد فنظر إلينا ثم قال إن للناس موقفا لا بد أن يقفوا نقول قلب يومي قاب شقاما قابل توقريه ما وصل قال قلت بين يدي من رحمك الله رميقات توقريه نشام حددي ما تلا تفوتو نشام حددي قال فشرطتني وشر لكل نلارا فما تقسموا الشعر قال تسمان فجاءت العدو الموريالا فقالت قسمت مني زمان ومرتا قال فكنت بمن صلى عليه رحمه الله ما جنازه شركته قلت فقد خالد ياسر تعليما للمرجع به نشرته داعي الزهد احمد بن حنبل اول اليوسن دعايه علي بن فضيل وسفيان بن عيينة له فتحدث سفيان بحديث في ذكر النار فلاحظ علي بن فضيل يقال في شيء مربوط فشهد شهقة وجهه ولا ورمى بالقرطاس يفرغ ووقع عن يده لا يفرغ فالتفت إليه سفيان فقال لو علمت أنك أراهنا ما حدثت به كما تفتل في فضيل بن علي بن فضيل التناس إلى حديث منه وينكره وما أصاب إلا بعد ما شاء الله كثير
عذاب بیا پخوت شو. دارنگی حریت کی شپږم جلد شپږ درشمه صفحه کې د حضرت موسی علیه السلام د خالق سره د مناجات او د تکلیف څخه خبرې ذکر دی عجیبه دي. موسی علیه السلام فرمایي استغفر الله من الذنوب حولا. رب کریم ته فرمایي قد غفرت لهم وقال ربي اذا غفرت لي وأفرحت بالمغفرة قلبي وأفرحت بالمغفرة عين. أفرحت بالمغفرة قلبي وزما زړه په مغفرت خوشحال کړه او زما سترګې په مغفرت باندې یادې کړې او لذت ته منطق ستا راتل نه شمتانه او زما ته نو یو ځوان در نکو مغادا چې فلا ترني خصم یوم القیامه. زما خصم ورځ د قیامت کې ما ته مو مخامخ کوه. هغه چې څوک وژلي و کنه په خطا سره یادې زما جګړه مار دی کنه. دا خصم چې وجم بقدما کلیم دې کړما نو دا سوال د رسومه چې رسمانو څوک مړ شوی دی په خطا کې هغه ما ته بیا قیامت کې مخامخ کوه. قال يا موسى أجورا تسألني. يا موسى عليه السلام ظلم سوالنا کے ظلم حکم چلے مقام حکم نصر يأتي ملك الموت يوم القيامة قابلا على ذقنك حتى تحسب بين يدي فأنت تزور موسى أنت فضا. رب کریم فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام ملک الموت پر پورل دا قیمت راشی قابضن علا ذقنکا دارا عجیب الفاظ سے چی دا انبیاء سرا دا مخلوق دا حق موافق علیہ کدین قطع شویشا دا موافقنا دا عام عباد بیئی و بیا مدری کوئی ورطا کنا ختم خودری نقابل على ذقنك حتى تحسب بين يدي. ملك الموت فقاتلي فلقن ستاباني ترديشي لما مخت جراوي لدي طرف انت فدا ورفيدو موسى عليه السلام ورفيدو فغشى علي بوشترا 7 ليال وشفه وذكر وشو بعد آبشار شو. جبرائیل السلام ورطرار یا موسیٰ اتفتح رجاکان بعد سجن تجل مغفران نومیدی قطعے امید سے قطعے مقطعا تاہر مغفرت سما کرگا بقل شوی قال یا جبرائیل سیقر قسمی آیا لما قسم بینو عیج یا رب قتلنی هذا من قسم چا محامد شیخ بداوینو. فيقول الله يا موسى قتلته ما تبغيت قتل करे. فيقول له وإن كان قتل करे قال لست شاهدك ولد جوارح. وإن قلت نعم قال لما قتلت ولد رجلين. قال موسى عليه السلام قوله فشهق شهقة فغشى عليه شعرا. ويجب أن يقولون له الله دیوچه بدا خورید لارا بوشا شا یوم استوشا پروتو یوم استوشا نجا سنس ناسا حالات تقشت فلیتور مبارکان وبانی آغیی دی یو حدیث مبارک زمان نظرنا تشوی دی مستند کتبو دی ابرانی کبیر کی من نظر نصیر دی چی جبرائیل علیہ السلام یوزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترار میں جڑی نبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوشو کو جوڑی ایدہ خشیت دباری تعالیٰ نبی تاسو کو معصومی ہے تاسو کانے سکا تعالیٰ تاسو گناہ نہ کوئی وینا ابلیس
هغه په نوم کې عبدو او چې خالق د ناراضه چلانتي کنو زما جړه پدې د چې ما ته خالق په پاکر شي زما د عالم څخه بلغوي نو د جبريل السلام د جړه سره د ویکرم ته سلام جوړاوو او دا د پچل په جوړاوو ما زاله الانبیاء دا چې ویلو چې دا تمام چې دا د کوم نه غواړم आवाज ورکړم چې تاسو ټول ما د ذلت څخه قدم نه ساتلی یې تاسو ما د ذلت څخه قدم نه ساتلی یې تاسو باندې کویږئ ویلې دې سره دې نور څه سلوک شو دارنگی کتاب الرفات والبکاء والجلد صلات یما صفحہ دادی نے دنیا تصنیف دی فدی کی مسمع بن عاصم ہوئی طلب کرنا عبدالعزیز بن سلمان ناشر بن سعيد الحنفي غير عابده وقال كان قد بكى ثم يجرده في أظلمت عيناه سرق نظر تجارات قليل إجازة مبكة وظنك فأذن لنا فدخلنا عليه فسلم عليه بلزيز مناشر والطوي تاب محمد قال نعم قال ما جاء بك سشرا والسريك فإجينا لتنجي ونبجي معك دیتا آدھرو جتم وجالکم اقصر وجال والا ما تقاتن من سائر الزنور فشان قتنا تناشر نقلنا چغلا وقرر مخشين عليه بوشت وقرر وجلس عبد العزيز يبكي عند راسي وتنادي شريوار أهل لك فجعلوا يبكون عظيم راغب جعل حوله فالأسهال کی وسائیهم بینهما چدوی پمینس کی مرپروتو دا ناشرتیوں دیشتری سربیا مرشوی ومینس کی پروتو فلما رأيت البكاء قد كثر ماسی جراوی رو چزیاتا شوا ان سلمتو فخرجتو اشار سخیدن سرویتما ذکی نرالما چرا خلق کوئی اتا مرکو تاوجو جراو دارنگی جامع الحدیث و استم جلیوسن فی نشد صفحہ ابن عباس سے روایت سے قدمت عمر خدمتا لم ينتما احد من آل بیتی مانا عمر فاروق سے خدمت کرے چاہنے بیتو کہ بیچا نہیں کرے ولتفت بی لطفا لم يلفت احد من آلی حاضر تیمونو کی بورکم چتو بنو فقلوت بھی ذات یومنا یورزوالم ذات فی بیتی او دے یزلکنی و یکرمونی زبیدان سکین اولم زماوی سعیدت کاؤ فشنق شاقتنا ظننت ان نفسه سوف تخرج منها لدمر فاروق تقلینی وچغلارا او معلومان کو چتیدی شسائی خیجی وقت نلافی ذات چغت لارا دارنگی اقلال قلوب دفعیتی اول دل بسوات بنی صفحہ جبريل السلام عليك يا محمد إن ربك عز وجل يقرئك السلام سلام لتوي ويقول لك لو أن عبدي الذي يزيد بقراءة الأرض فتيا لقيته بقراءتها مغفرا فلما كانت تقول المكرة كربنا ثم لربنائي أنتم مغفرة وسلام ومغفرة لملاكش مغفرة قال تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ذلك قال فصاح صيحة نور خطا واقعا وبدل ما اختصار کرے قال سالم بن عبد الرحمن الانصاری مشهور واقعا چیغا رؤیت دے زنانائی کرو کر او بیا دے کلو دشتی تا وانتا بچرے والی اور روپے میں نہ پڑا
जिब्रील सलाम से करा रहे जमा बंदा ताला से फरमाई के जमा बंदा जो कराबिल अब तबियत रही तो मखफरत और तंदा मर्जियात और तमाम तो बड़ा आलम नबी सलाम का बदतरी का ता नाबू जबीर राजी ने आलम बिन अब्दुर्रहमान अल-अंसारी का आला इनको का जबान दर तकीली आया से जिब्रील सलाम आ रहे قال فصاح صيحة عمته والا كما تقسم الشعر فعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل وكفني فلما صلى عليه جعل يمشي الاطراف بانامله مقصورا قتل له فلما دفنوا قيل له يا رسول الله انك تمشي الاطراف باناملك قال والذي بعثني بالحق ما قدرت ان اضع قدمي على الارض من كثرة من نزل من الملائكة للتشييع ثم تشييع بدري داریں گے اصلت و غلطائفہ و لقتیب بغدادی علم کی ضرورت نہ دستا تھا دیکھئے محدث مالک بن دینار قضی نالا محدث کا مالک بن دینار دان خیل لم مالک بن دینار قال فقطبقا ابا یحیاء إن كنت كما يقولون أنت الذي يزعم هؤلاء أنك أظهرهم فأخذت بيك تفريقون بأظهري حين ابتصرا فالآن تم سميتي على ربي في عاجل الدنيا دا محدث صالح نبي قال صالح فقمت إليه لأسلم عليه فأقبل القوم دا مالك بن دينار فقال انظروا كيف تكونون غدا بين يدي الله في مجمع القيامة سوچ كيف رب تعالى دولة المصحابي قال فسلمت عليه فرد عليه وقال من أنت يرحمك الله فقلت أنا صالح المري قال أنت الفتى القاري أنت أبو بشر قلت نعم قال اقرأ التلاوة رأيت يا صالح فلقد كنت أحب أن أسمع قراءتك فلا أواز كله قال صالح فحذرني والله ما كنت قد فقدته فابتدأته سور يعني جرما سرايا فابتدأته فقرأته فمس تتممت الاستعاذة مالا نعوذ بالله فلا تكرينوا قلت تلاوة فريد أعوذ بالله فلا تكرينوا حتى قال شفري وتمالك بن دينار مغشيا عليه ثم أفاق إفاقة بلا ما توجهت بقراءتك يا صالح فإني لم أقطع نفسي منها وربما قال صالح ورأيت شيئا عجيبا لم أر من أحد المتعبدين كان إذا سمع القرآن قطع فوقه عبادته قال فعدت فقرأت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجيه تعالى قال فصاح صيحة شغيولا ثم انكف لوجهه قوم خطيوته وانكشف قهر جسدي توجبا لنفترشوا وجعل يقول كما يقول الطور قول جلدي مرين ناسي برداريا وزن راضي لك سنجا غير على لي وواسكي ثم هدأ فدنونا منه بالعام شموم النبيش ننظر فإذا هو قد خرجت نفسه كأنه خشبا سيتلمها يختار قوته مالك بن دينار قال فخرجنا فسألنا هل وحدت الشتنا قال عجوز تخدمه يقول جاء في خدمته فغادنا إليها فجاءت فقالت ما له تشل بشره قلنا قرآن القرآن فما تقسمش قال حق والله من ذا الذي قرأ عليه نشاط تلاوته لعله صالح القاري لا وصالح مريد هو الذي قرأ عليه قلنا نعم بآو وما يدريك من صالح تشعبه بصالح تبلي أبيدوا إلى آله صالح نسيدنا غير أني كثيرا من كنت أسمع يقول إن قرأ على صالح فكذبي فصالح مريد تلاوته كالغرب به وإذا بدا خبر عليه رسول الله داسې تلاوت شو مرد انتخاب صالح مرید ورته کړي داسې حالات په دې مالک بن دینار د زمانې نه بادشاہ تیر شو
کہا کہ بیا دا حال لدسو اول ځل چې باچې پرېښوده نو د پرېښودو هغه وجه یې دا وه چې باچهیان کې ناست یو ملک ورته راغلی و ملک ورته اواز کوي چې اجازت دی خبره کوم یې وکړه وی سرای مې ورکړی دی او سرای دا دی پخوا به سرای کې د خلکو مسافرو شپې کولې کمرې ممرې به پکې دا سرای دی نو خادمان مې بې عزته که ملنګ یې وشړو سبا بیا راغی وی دا مانه وکړه سرای دا دی بیا یې وشړو نو چې پدري محمد باندې راغی نو بادشاه پوه شوي دا سړی مړی ولی کېنو ځان سره یې ملنګ ولې مست پکاوی چې دا خو ما بچی حال دی وی دا د کوم وخت نه ته دلته یې مخکې څوک وي پلار او نیکه دا سجاوی تېره وی ته به تر قیامته دلته یې وي نه وی نو بل څوک وي وی څومره خلک چې په کمزي بدلېږي را بدلېږي مڼې ته سړی وایي ته دا سړی دی مزدې نه دا عبرت واخیست مزدی خفه شو او زړه راوړل چې څو ورځې که زه سرکاري ډوډۍ ته رانغلم ما مچې وړی تاسو خپل کار روان ساتئ بیا طلاق چې لاړه سم چې ننوته هلته د ده وینځه وه زه په کټ کې پرته وم چوکه یې راواخیستې یو درې چوکې یې وویل وایي که وینځه خو خلکو ډېره سپکه کړله او بیا د باچا پکړ هغې وژړله ژړا نه بعد یې وخندل ویې ولې دې وژړلې چې په دې چوکو خوږ شوم او مې ژړل ویې ولې دې وخندل ویې خندا ستا په حال دا دی چې ما 3 منټه پکې تېر کړ نو 3 چوکې مې وکړل څوک چې پکې شپه ورځ تېروي طریقت باندې هغه به څومره چوکې وکړي په قبر کې او په قیامت بس چې دې خبرې نوره مشوره دلته د ملک خبره دلته دا خبره هسې شپه یې پکې سوچ وکړ سبا ته یې دامن راوړ کړی زه بچی نه زه درنه ځمه چا ولاړ ما پسې به لټېږې نه بلکې نه دی روان شوم یوې جام ځان سره واخېسته او یوې بالښت واخېست سم د خدای دوستۍ پسې ووت ملک روان دي یو ځای کې شپږکۍ دی هغه اوبه څکي وو ملک اوبه څکي هغه جام هم شپږکي ته ورکوي ما سره خو خپل جام شته دی بیا ستړی شي ونې لاندې اوبه شو هلته شپږکۍ پروت دی د خپل څنګلې سر ته ایښی ده وی بالښت هم ما سره شته دی په دې څه کوم بالښت هم شپږکي ته ورکوي نو بیا داسې تش لاړه بیا د خپل رعیت کې لږ علاقه کې چې د ده نه مې پېژنده او دی نه پېژنده یو چا د انارو باغ و هغې کې مزدور شو عبادت به یې کوو نو یو کال یې دې باغ کې تېر د 2 کالو د باغ د مالک هغه راغله مېلمانه راغله ورشه انار راوشکاو نو بیا دا انار چې راوړه توپ شو بیا یې ولیدو چې بیا راوړه بیا هم توپ شو نو غصه شوی ورته ویل ته په انارو نه پوهېږي ورشه ماتې که بیا راوړه بیا یې صحیح انار راوړه نو بیا ورته هغه مالک وایي چې دا ولې ته انار نه پېژنې ویل زه راغلی یم کال دلته هر څومره کېږي ما ستا د باغ انار نه دي څه کړي د دې خوند څنګه دی زه څه پوهېږم نو تا چې وایي څکه نو دی مې وڅکل لا مې وکړل ته خو ډېر پاک سړی تا ته به زه دوچنده تنخوا درکوم د نورو مزدورانو هغه ورته وایي چې دوچنده راکړې زه راک مزدوري نه کوم زه دننه لاړم وایي چې ولې وایي چې زما د وجې نه ته په ظلم کې اخته کېږي نو زه لاړم لاړو حرم شریف ته راغی په دې خپل حکایت کې چې څنګه حرم شریف ته ورسېد د مداول طواف مې کوو نو د اول طواف کې طواف ته لا شروع نه یم خو پرې لاره یو حرم نږدې شوی دی لبیک اللهم لبیک زه آواز کوم او یو ځوان را سره د احرام یې تړلی هم ډېر خلک روان دي نو داسې د غایب نه آواز راشي د کعبې